د بخاری شریف حدیث مبارک تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بهم د خپل لاس مزدوری خوړله خپل لاس روزی به خوړله داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام عادت مبارک دا د بادشاہ وکنه دې بغیر زیدو بخپل علاقه کې تپوس پکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کله چې انسان خوراک کوي خوراک په دې ټولو کې بهترین خوراک هغه دی چې انسان په خپل لاس ګټلی وي هغه خوري په خپل لاس ته مزدوري کړي دا هغه خوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی په ټولو خوراکونو کې بهتر خوراک هم دغه دی د بخاری شریف حدیث مبارک تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بهم د خپل لاس مزدوری خوړله خپل لاس روزی به خوړله داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام عادت مبارک دا د بادشاہ وکنه دې بغیر زیدو بخپل علاقه کې تپوس پکو خپل شکل صورت په بدل کو د ملنګ او د فقیره یو عام سړی په جامه کې به بار ته ووتو او ځای په ځای به پوښتنه کوله د خپل رعایا نه یاره داود څنګه سړی دی خو داود څنګه سړی دی یاره زه بادشاهي یم خو چې زما د دې ماتحتو زما د دې قوم زما متعلق څه خیالات دي تپوس به کوي داود څنګه سړی دی نن زمانه کې دیم بادشاه د خپلو عوامو نه تپوس وکړي که نه خلکو به بګټو ویشته یي دی د خپل نوموالي زه څنګه سړی یم هغه چې خدای دې تباه او برباد کا تی نشي کولی بادشاہ د نن زمانې د خپلو عوامو تپوس ولې عوام ټول خپه نو داود علیہ الصلوۃ والسلام به ګرځېدو تپوس پې کو وی داود څنګه سړی دی خو نو یو ځل الله تبارک وتعالی فرشته په انساني شکل کې راولېږل او دله مخې له ورغله نو ده ترې نه تپوس وکړو وی داود څنګه سړی دی داود علیہ الصلوۃ والسلام ته هغې فرشتې وویل اوس فرشته خو په انساني شکل کې و ده خو نه پېژندله که نه هغې ورته وویل وی داود ډېر ښه سړی دی خو یو کمی دی پکې یو کمی پکې شته دی داود علیہ الصلوۃ والسلام ویرید ها زما په رعایه کې زما په ماتحتو خلکو کې زه چې په چا بادشاهي کومه هغه و چې په داود کې یو کمی دی خو په ما کې شته دی که نه وی څه کمی دی را پکې وی په داود هغه نه پېژنه چې داود دا دی په داود کې یو کمی دا دی علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه د بیت المال نه ډوډۍ خوري ښه سړی دی داودو برابر سړی دی ډېر متقي دی ډېر پرهیزګاره دی خو د سرکاري خزانه چې کوم د بیت المال دی د هغې نه خپله خرچه کوي نو هغې نه ځان خپله بچي ساتي نو او داود علیہ الصلوۃ والسلام په جړا شو راغې د الله په دربار کې ودرېدو په جړا شو وی الله ما له دې څه بندوبست وکړه الله چې زه په خپلو لاسو باندې مزدوري کوم الله هغه خورم خو چې د خزانې پیسې نه خورم نو د خزانې پیسو باندې خپل خرچه نه چلوم الله ما له څه بندوبست وکړه دا هم بادشاهانو ښه د نن زمانې بادشاه خو یاره به د دې خزانې نه څومره مال وباسمه څومره به ترې وباسم څومره به ترې ځان ته خوندي کومه داود علیہ السلام الله ما له دومره څه بندوبست وکړه چې زه هغه کومه او خپله خرچه پې د کور چلومه الله تبارک وتعالی ورته وحی وکړه وی داوده ستا دپاره ما اوسپنه مې ستا دپاره څه کړله نرمه کړله داود علیہ الصلوۃ والسلام ته د زغرو جوړولو هنر زده و نو داود علیہ الصلوۃ والسلام به اوسپنه راواغسته خو چې د داود علیہ الصلوۃ والسلام لاس ته به راله داسې به لکه عام تار چې وي تار چې سړی څنګه گئی را گئی که نه سي د داود علیہ الصلوۃ والسلام په لاس کې به اوسپنه داسې پسته شوله او هغه به بیا زغرې رغولې زغرې داسې یو کمیس غونتی په جنګونو کې استعمالیږي د اوسپنې جوړي چې په 400 اشرفو باندې به یې خرڅول 400 اشرفو باندې به یې خرڅول نو داود علیہ السلام او په ورځ کې به یو زغر داود علیہ السلام جوړوله نو د ورځې به یو زغره خرڅېدل هم 100 روپۍ به یې ګټلي 400 اشرفۍ ګورې د 100 پیسو ته ویلی کېږي نو 400 دیناره دا به یې ګټل د ورځې نو ټول به یې کور ته وړل نه 2000 دیناره به یې په خپل قوم کې چې کوم خلک غریبانانو په خپل رعایه کې چې کوم غریبانانو هغوی ته به خیراتي ورکولې 2000 به یې ځان له کور ته وړلې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي
وی بهترین روزي هغه ده چې سړی په خپلو لاسو باندې وګټي او د هغې نه څه کوي خرچه کوي د هغې نه خرچه کوي او یو روایت کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی دا سړی ډېر زیات غوره دی او بهتره دی چې پړی راواخلي پړی خو پېژنئ که نه رسه راواخلي او دې لاړ شي په غر کې ځنګل کې لرګي وکړي او ځان له یو ګېډۍ تیار کړي او راشي هغه خرڅ کړي ګېډۍ څه کړي خرڅ کړي په خپله ملا باندې د لرګو یو ګېډۍ راوړي او هغه خرڅ کړي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل وی د دې په ذریعې سره د خپل مخ د ملامتیا نه بچ کړي ځکه چې مزدوري نه کوي خو ملامته دی که نه په دنیا کې به هم ملامت او په آخرت کې به هم صحیح ملامت ای نبی علیہ السلام فرمایل دا ډیر زیات غوړه دی چې د لرګو ګېډې خرڅي خپل مخ د ملامتیا نه بچ کی په دنیا او په آخرت دواړو کې دا د غسل ډیر بهتر دی چې خلکو ته لاس نسی چې مال سکا مال سراکا مال سراکا د سوق ولا ورک سوق ولا ور هغه سوق ولا ورم کې یو د درې خبرې وسرو کې مونږ چې خیرات عمر کوم دي سه ورکو مړه واره سلیاس یو تاسو تنګول لا غستی دي یو دوه درې خبرې پسې وکړو یا ورته ووایي واره مړه غټ کټ سړی مزدوري نه کوي دا لکه بیا خو له مه ورکوه ځکه چې هغه پیسې دې لاړې هسې په سیند دې لا وکړې پیسې دې ورکړه خبره دې پسې وکړه ګورې څه میلاو نه شو د هغې نه چې خامخا خبره کوي بیا ورکړه مه کوه او چې ورکړه دې وکړه نو بیا پسې خبرې مه کوه ځکه هم پیسې لاړې هم ثواب ونه شو پیسې لاړې هم ثواب ونه شو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دا غوره ده د دې نه چې ته د خلکو نه سوال کوي هغه له درکوي او یا یې درنه څه کوي منع کوي د هغې نه بهتره دا ده چې د لرګو یو ګېډۍ راوړه او دا څه که خرڅ غرض دا دی نبی علیه الصلاة والسلام د دې حدیث مبارک چې په خپلو لاسو باندې څه کوه مزدوري کوه مزدوري چې مزدورۍ له ځې نو څه ټایم به ځي زمونږ خلک دا خبره ډېره زیاته کوي پیسې ډېرې لاس له راځي خو برکت پکې نشته دی نو یا دا خبره کو یا دا کو ښه دوکان مې دی ښه هر څه نه ډک دی خو ګاهک نه راځي نو یا کاروبار نه چلیږي او یا چلیږي پیسې ډېرې خو برکت پکې نشته دی نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي دا یو صحابي دی سخر ابن وداعه الغامدي رضی الله تعالی دا یو تاجر دی فرمائی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بفرمائل اللهم بارک لامتی فی بکورها الله زما د امت تپاره پسار کې برکت واچي الله زما د امت تپاره په سحر وخت کې سواچي برکت واچي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل عادت مبارک هم داو چې چرته به یو لخکر لګو د جهاد تپاره نو سحر وختي به لګو دا سحر ابن وداع رضی الله تعالی عنہ فرمایي کنه وی چې کله ما دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک واوریدو چې الله مبارک لامتی فی بکورها الله زما د امت تپاره برکت په سحر وختي کې واچي وی ما چې کار شروع کړی نو د سحر وختي نه سٹارټ اغست چې کله مم کار بشورو کو سحر وختي می بشورو کو نو اغراوی وی وکسر ماله تدی سحر ابن وداع رضی الله تعالی مال ډیر زیات شیو ډیر مالدار شیو نو که یو سړی وای زما په مال کې برکت نشته دی نو دی په 10 بجې باندې دکان ته ځي کې برکت د کم طرف راشي دی د خپل کار سٹارټ د 11 بجو نه اخلي کې برکت بیا نی کار چې شروع کوي سحر وختي شروع کوه سحر وختي د دې وجه نه بعض روایتو کې راغلي دي چې د سحر مانځه نه وروسته اوده کېدل جایز نه دي اگر چې روایت په اعتبار سره سند په اعتبار سره لږ کمزوري دي خو بعض روایتو کې دا راغلي دي چې د سحر مانځه نه والا تر نور خاطه پورې په دې ټایم کې موده کېږي ولی موده کېږي ځکه دغه ټایم چې دی د رزق د نازلېدو دی دغه ټایم چې دی په رزق کې د برکت اچولو دی یو ځلې نبی علیه الصلاة والسلام راغی فاطمه رضی الله تعالی عنها اوده وه نبی علیه الصلاة والسلام پاسوله د سهار مانځه نه وروسته اوده شوې وه که نه پایسوله وي فاطمه بچې په دې ټایم کې موده کېږه پاسه چې الله تبارک وتعالی دې په رزق کې برکت واچوي
وي نو سهار پسې ودکېږه ما خپل کار ته ځه اگر چې یو ګاک په دغه ټایم کې نه وي یو ګاک نه وي خو الله به ستا په دې کاروبار کې تعالی څه اچي برکت په درله اچي ځکه د نبی علیه الصلاة والسلام دعا ده او زمونږ په یقین دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي اللهم بارک لامتی فی بکورها الله زما د امت دپاره په سحر وختي کې برکت واچوي نو چې ته اودی نو بیا په اودو باندې برکتونه نه راځي چې ته څه محنت کوې نو برکت به راځي نو هر کار چې شروع کوې بټه کم ټایم کې شروع کوه سحر وختي شروع کوه سحر وختي نو غرض مې دا و چې شریعت ګورې د دې خبرې حکم کوي چې روزي په خپل لاس باندې ګټو هغه شانتې یو ځل صحابه کرام د نبي علیه الصلاة والسلام سره ناست نو یو سړی تېر شو داسې مخې ته تېر شو نو هغه الله تبارک وتعالی ډېر ښه صحت ورکړی بدن نه ښه جوګ جوړ و چست و په روانه کې هم ډېر تیز تیز تو صحابه ورته داسې کتل که نه نو بیا هغې صحابه وویل یا رسول الله لو کان هذا فی سبیل الله ارمان چې دی د الله په لاره کې جهاد کولی څومره به ښه وه سړی چاک چوبند و که نه نو صحابه ورته داسې کتل نبي علیه الصلاة والسلام ته یې فرمایل د الله پاکه پیغمبره چې دی په جهاد کې څومره به ښه وه معنه دا ده چې جهاد به یې ښه کوو که نه ښکلی صحت ته ښه جهاد به یې کوو وی ارمان چې دی په جهاد کې وی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم وان كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی کو دې چرته روان وی کنا او خپل ماشومان او بچو له مزدوری کوي په دې نیت راوته نه د الله فلاره دې جهاد کوي جهاد تاسو خدا خبر وکړه الله له خصيحت ورکړي چې د جهاد کولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کو دې د وړو بچو د مزدورۍ د پار رواني نه دی وسم پس کې دی دا الله په لار کې دی جهاد کوي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل و ان کان یسعى على ابوین شیخین کبیرین فهو فی سبیل الله کو دې چرته د کور په دې نیت راوته وي چې زما بوډا مور او پلار دی چې لاړ شم مزدوری وکم چې هغې له پې کپړې والم هغې له پې روزي وګټم د هغې خدمت وکم بیان دی د الله په لاره کې دی دی بیان د الله په لاره کې دی او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وان کان خرج یسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی کو چرته دې په دې نیت راوته وی کنه چې ځان له حلال مزدوری وکم چې په عزت ژوند تیر کم اچا د پاره نه د ځان د پاره اچا د پاره نه ځان د پاره مزدوری کوما چې په عزت سره په ژوند تیر کم نو بیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فهو في سبيل الله بیان دے دا اللہ پلا رکھے دے او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل وان کان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشیطان اللہ دې موږ دین او ساتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کو دې د دې غرض د پاره مزدوری کوي کنه چې زه په تکبر وکما زه په لوی وکما مال را سره یو غرور بکوما تکبر بکوما فهو في سبيل الشیطان دې بیا د شیطان په لار کې روان دی نګور مونږ کې دوه کمای دي څو کمای دي راکې د حدیث مبارک نه مونږ تخپل کمای معلوم شي کنه یو خدای چې مزدوری نکو سنکو مزدوری نکو نو بس ایو تیاری تناسته په بار ملک به یو غټي او دلته ورته لاس خپل آیا شي په کې بس یو براوړي او ټول به خوري او کوته ورته لکه مزدوری ولې نه کوي کم دې کار نو کار کم دی نو چې زکات ورکوم الله بیا به درته لس راغوډي زه پکې غریب نه یم زه پکې د مزدورۍ وایي میلاویږي دیارمار میلاویږي کم دی مصیبت دار ولې غربت شته خو څوک مزدوري نه کوي تیاره میلار سړی وایي چې ما ته تیاره میلاو شي نو د حدیث مبارک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مزدوري کو د الله په لاره کې جهاد کوي جهاد نو یو خدای چې موږ مزدوري نه کوو موږ څو کمای دي دوه کمای دي یو خدای چې موږ مزدوری نه کوو او دویم دا دی په مزدورۍ ځان بدکاري هر سړی دا و چې زه یو افسر وی چېرته نه افسران چې ټول شي نو ماتحت به څوک شي هر سړی و چې ما چې د غټ کاروبار وی زه یو افسر وی نو هر سړی دا خو به یا کېږي یا به نه کېږي چې کم کولی شي دا خو کوه که نه دا خو کوه که نه نو یو مزدوري نه کوو او دویم دا دی که مزدوري کوو نو نیت خو صحیح نه وي نیت خو صحیح نه وي ځکه نیت خو څه وي تکبر غرور چې پیسې وګټم چې تکبر وکم لوی وکم گاډې را سره بنگله مې
په نسبی کې اوچت شم دی به راته پسخېږي دا خبرې ټولې که دا خبرې نه دا خبرې نو بیا نبي علیه السلام فرمایي په هو فی سبیل شیطان مزدوري کوي خو بیا د شیطان دپاره یې کوي نو مزدوري کوه نیت پکې دا وکړه خپلو بچو لی ګټمه خپل مور او پلار لی ګټمه خپلو وروڼو لی ګټم د ځان دپاره ګټم چې چاته لاس ونیسم او په معاشره کې ذلیله نه شم بس په دې نیت باندې مزدوري کوه نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی وي فهو فی سبیل الله دا انسان د الله په لاره کې جهاد کوي جهاد دا جهاد کوي نو حلال روزي ګټل دا عین عبادت ته ګوره یاد وساته اندازه خسته واقعګانو اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې په دې به تاسو ته ان شاء الله لغزیز خسته واقعګانې او بیانات ملاويږي او د ګنټې د نشان سره کلیک کړئ تاسو ته نوې ویډیوګانې مخې ته راځي والسلام ډېر